الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی معزز و مکرم مشران و بزرگان، دا اللہ تبارک و تعالی په مونږ باندې ډېر غټ فضل و کرم دی چې الله تبارک و تعالی مونږ په اهل ایمان کې پیدا کړي یو او بیا د نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي یو. دا د الله تبارک و تعالی دومره غټ احسان او دومره غټ فضل و کرم دی چې د دې مونږ شکریه نشو ادا کولی. او دی وقت کی چونکہ حال کی تبلیغی اجتماعات چلیگی نو هغې مناسبت سره به موږ نن لږه خبره کوو. د دې تبلیغی اجتماعاتو مقصد او منشا یې څه دی او بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نواله تر دې وخه پورې د دین اسلام او د شریعت دعوت و تبلیغ طریقه سوا او حقیقی دعوت و تبلیغ وہی ستا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ارشاد فرمائی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. د مفسرین کرام یو اصول دی چې اکثر ځایونو کې قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د یو شی حکم ورکړي، یو حکم پې نازل کړي، نو الله تبارک و تعالی د هغې نه مراد دا نه وي چې صرف به رسول او نبی به د دې اشاعت کوي مخکې، بلکہ اغین طول امت محمدیہ مراد غستلے کی. پدی آیت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی یا ایہا الرسول، اے پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک من ربک، تا تبلیغو کا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تا یو حکم دے. اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پا ذریعے دا حکم صحابہ کرام او طول امت محمدیہ لورکو چی تاسو بسکوئی بلغ تبلیغو کئی. نو تبلیغ بمنگ دسی شکو د دې وضاحت ضرورتو نو دغی آیت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی
بلغ ما انزل الیک من ربک، چې تاسو به دعوت او تبلیغ د هغې شي کوئ کم چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام باندې څه شی نازل شوی دی؟ علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام لیکي چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه پیغمبر علیه السلام باندې چې کم احکامات نازلیږي هغې ته وحی ویل کیږي. وحی ورته ویل کیږي. بیا د وحی دوه قسمونه بیانېږي. علماء کرام دوه قسمونه بیانوي. هغې کې یو قسم ته وحی مطلوع وی او دویم قسم ته وحی غیر مطلوع وی. وحی مطلوع هغې ته ویل کیږي یعنی الله تبارک و تعالی داسې وحی په پیغمبر علیه السلام باندې نازله کړې وي چې د هغې موږ بار بار تلاوت کوو. هغه قرآن مجید دی. او وحی غیر مطلوع هغې ته ویلی کېږي چې الله تبارک و تعالی هغه احکامات چې کوم نازل کړي دي د هغې بار بار تلاوت نه کېږي، هغې ته احادیث مبارکه وایي. نو قرآن مجید دی آیت نه دا ثابت شله چې وحی مطلوع ده که وحی غیر مطلوع ده. د الله تبارک و تعالی چې کوم احکامات په قرآن مجید کې دي یا د الله تبارک و تعالی چې کوم احکامات د پیغمبر علیه السلام زبان اقدس لسان مبارک نه چې کوم جاری شوي دي او مونږ ته را رسیدلی دي یعنی احادیث مبارکه د هغې تبلیغ به مونږ کوو، نشر و اشاعت به مونږ کوو. دا په مونږ باندې لازم دی ځکه چې قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی دا حکم ورکړی دی چې تاسو به د دې تبلیغ کوئ که وحی مطلوع وي او که وحی غیر مطلوع وي. که څوک قرآن مجید الفاظ پڑھاوي، که څوک د قرآن مجید درس و تدریس کوي، که څوک د احادیث مبارکه درس و تدریس کوي، که څوک د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه مونږ ته ښودلې ده د بانګ ویلو په هغه طریقه باندې بانګ وایي، که څوک د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې مز ادا کوي، په صحیح طریقه شریعت چې کومه طریقه مونږ ته ښودلې ده په هغه طریقه باندې مز ادا کوي، که څوک یو دینی خبره د قرآن مجید یو حکم یا د پیغمبر علیه السلام چې احادیث مبارکه دي هغې نه یو حدیث یا یو عام دینی خبره اصلاحي خبره مخې ته بل ملګري ته په دې نیت باندې وښیي چې دی پې عمل وکړي، نو دا ټول احکامات علماء کرام لیکي چې دا په تبلیغ کې راځي. دغې ته دعوت و تبلیغ وایي، دغې ته د دین اشاعت وایي، دغې ته نشر و اشاعت ویلی کېږي، دغې ته دعوت و تبلیغ ویلی کېږي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي بلغوا عني ولو آیه. صحابه کرامو ته ارشاد او فرمایل بلغوا عني ولو آیه چې تاسو چې مانه کمې خبرې زده کړي دي د هغې مخکې تبلیغ وکئ، هغه مخکې خورې کوئ، خلکو ته ورسوئ. ځکه ډېر خلک داسې دي چې هغه به مانه وروستو ایمان راوړي، زه به موجود نه یم نو هغو ته به دا خبرې څوک ښیي، دا د قرآن او د احادیثو احکامات به ورته څوک ښیي. بلغوا عني مانه چې تاسو څه زده کړي دي هغه مخکې تبلیغ وکئ، هغه مخکې خواره کئ. ولو آیتن اگر چې که تاسو کې یو سړي مانه یو خبرې زده کړي، ولو آیتن یو حکم یې زده کړي، نو هغه یو حکم هم په تاسو باندې لازم دی چې مخکې خلکو ته یې وښایئ. دا د پیغمبر علیه السلام حکم دی بلغوا عني ولو آیتن. نو تبلیغ کار څه ته وایي؟ ما تاسو ته بیان کړو چې
دا الله تبارک و تعالی چې کم دین دی آیا هغه مکمل دین وی یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مطابق ولو آیتن یا یو حکم وی یا پس طریقه او پس ترتیب معنی هما من یو کس ته خیو یا زیاتو ته یو خیو دغه ته تبلیغ ویل کیږي او دا تبلیغ په هر یو مسلمان باندې فرض دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل په آخري خطبه چې کومه خطبه ته خطبه حجۃ الوداع ویل کیږي په هغه خطبه کې چې کوم خطبه ارشاد او فرمایلا پاغي کې بیا اخره کې صحابه کرام ته دا حکم وکړو ليبلغ الشاهد منكم الغائب چې تاسو کې چې کوم حاضرین دي تاسو کې چې کوم پدی وخت کې حاضر دي زما دا خبري براه راست اوري هغه باندې دا لازم ده کم چې دلته موجود ندي هغه ته دا خبري ورسوي الته لفظ استعمال کړ دې لفظ استعمال کړ دې ليبلغ یعنی تاسو کې چې کوم حاضرین دي غایبین تبا د دې تبلیغ وکړي د دې خبرو کم چې دلته موجود دي او چا چې زما دا خبرې د احکامات واوریدل فدې کې چې ما کوم حقوق بیان کړه چاہے حقوق الله دي یا حقوق العباد دي دا به مخ کې تاسو رسوي دا په تاسو باندې لازم دي تاسو کې حاضرین چې کم دي هغه باندې دا خبره لازم ده چې دا به غایبین ته رسي او فقهای کرام یو قاعده ده چې کله یو شی مطلق ذکر شي نو اغینه مطلق مراد وي یعنی یو عام شی ذکر شي اغینه عام مراد وي اوس په قران مجید کې احادیث مبارکه کې لفظ تبلیغ یا بلغ یا لیبلغ یا بلغو دا چې څومره الفاظ راغل دي دا عام ذکر دي نصاب تبلیغ چې وسره کم ذکر دی هغه ما تاسو ته بیان کړو عام داسې ذکر دی چې په دې کې کتا یو خبره هم مخکې بل چاته بیان کړه او هغه په عمل شروع کړو یا عمل په ونه کو خستانیت د تبلیغ وو ستانیت داو چې الله تبارک وتعالى به معنا په دې باندې راضي شي نو الله تبارک وتعالى چې کم حکم ورکړی دی د هغې اجر و ثواب تاسو ته میلاو شو دغه شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره احکامات دي څومره احکامات هم دي چاہے هغې کې دعاګانې دي ته بل چاته وښیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روټۍ خوراک نه مخکې کومه دعا ویل ده په مس کې کومه ویل ده روټۍ چې وخوړه هغې نه وروستو یې کومه دعا ویل ده یا چې بیت الخلا ته تو کومه دعا ویل ده چې بیت الخلا نه راووتو کومه دعا ویل ده یا دغه شان نور چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره سنت دي یا چې کوم د فقهای کرام سنت نه وي عام احادیث دي یا دین علاوه چې څومره طریقې دي د خلفای راشدینو نو هغې کې چې څومره موږ ته ازده وي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي بلغوا عني ولو آیه څومره چې موږ ته ازده وي هغه به موږ مخکې بل ته ښیو زمونږ د دعوت و تبلیغ مقصد هم دغه دی حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کم د دعوت و تبلیغ بنیاد خیو داغي مقصد هم دغه چې دو دلته کسې روزه چله یا کم ترتیب چې زمون بزرګانو یې خېده په هغه ترتیب کې او چلیږي او دوسه یزده کی او بیا چې خپل خپل علاقو ته لاړ شي الته مخې ته خلکو ته هغه احکامات وښیي چې د الله تبارک وتعالی قرآن سوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه سوی موږ نه په ژوند کې څه غواړي نو مولانا الیاس رحمت الله علیه نه مخکې کدا ترتیب نو یو عام ترتیبو
صحابه کرامو نواله اکابرین دیوبند پوری عام ترتیب دغه چې صحابه کرامو با یو ته تبلیغ کو بل ته تبلیغ کو چاله د اسلام دعوت ورکو چاته چې کوم مسلمانان به هغه ته احادیث خول قران آیتونه به ورته خول لکه څنګه چې هغه ته حکم شوی زکه چې هغه وخت کې مسلمانان کرا مسلمانانو هغه وخت کې مسلمانانو کې قسمونه نو چې دا مسلمان مسلمان دی رسیدلې دی او دا په دویم نمبر دی دا په دریم نمبر دی دا بالکل په آخري لیول باندې دی هغه وخت کې صرف دوه کټګریانی وی یا اسلام او یا کفر یا مسلمان او یا کافر وو دریم پکې و د منافقین وو دین علاوه پکې نور سنو په دې وخت کې خو زمانه غټ غل هم وی نو هغه هم مسلمان وی کټول نه غټ قاتل هم دی نو هغه هم مسلمان دی نو هغه غریب ته پته نشته دی چې د اسلام احکامات څه دي هغه به هم مسکی هغه ته دا پته نشته چې قران مجید معنی څه غواړي هغه ته دا پته نشته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه معنی د سشي تقاضا کوي نو ځکه دغه د وجه بیا زمونږ اکابرینو زمونږ بزرګانو دعوت و تبلیغ بنیاد کې خودو چې د دې به فائدہ داوي دا کم مسلمانان چې خپل علاقو کې د دین نه لري دي د جمعتون نه لري دي د منځون نه لري دي دا چې راشي او دلته موږ سره لږ وخت تیر کی لکه څنګه چې دی وخت کې اجتماع چلیږي الحمدلله او کامیاب اجتماع چلیږي د دې مقصد دغه دی چې دا خلک الته لاړ شي دو الته سیز دکړي دو ته پته ولګي چې قران مجید څه غواړي مونږ نه مونږ به د زندگی څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق تیرو د دې اجتماعاتو د دې سیروزو د دې چلو او د سمره مشقتونه چې د خلک برداشت کوي د زمون تبلیغیان رونه د دې مقصد صرف او صرف دا دی چې دو الته سیز دکړي یا الته بل چاته گشتونو معنی چې ګرځي نور خلکو ته سوخی بیا خپل علاقو ته راشي دلته دغه مهنت شروع کی خلک منځونه راولي پنځه وخت منځونه کم سړی له چې د مسکولو طریقه ناراضي هغه ته د مسکولو طریقه وخی د دې اجتماعات مقصد صرف او صرف دغه دی چې د الله تبارک وتعالى چې کوم دین را لېږل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واسطه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه هغه دین امت مسلمه چې څومره دی وخت کې مسلمانان دي هغه په هغه باندې په صحیح طور باندې عمل کولو ولا جوړ شي د دې اجتماعات مقصد دا دی د دې اجتماعات مقصد دا دی چې قران مجید او احادیث مبارکه چې کومي طریقې خودلې دي د مسلمان د پیدایش نواله تر مرګ پوري څومره احکامات چي دي مسلمان چې د هغه احکاماتو مطابق خپل ژوند تیري د دې تبلیغ د دې اجتماعات مقصد دا دی چې کوم مسلمان کاروباریان دي نوکریانی کوي پیسې ګټي هغه ته د حلال او د حرام فرق واضح شي چې حلال به څنګه ګټي او حرام به څنګه ګټي بیا دې کې کومه حلال ده کومه حرام ده حرام نه ځان بچ کول دي او حلال چې دې هغه ځان تراخکل دي د دې تبلیغ او اجتماعات مقصد دغه دی ځکه چې ما آیت مبارکه ستاسو مخې ته بیان کو او احادیث مبارکه می بیان کړه آیت مبارکه کې هم دغه حکم دی احادیث مبارکه نه هم دغه حکم واضح کیږي آیت مبارکه دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
چې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ورسره ټول امت مسلمه ته دا حکم دی چې الله تبارک وتعالى چې کوم احکامات نازل کړي دي آیا هغه احکامات د قران مجید په شکل کې دي یا هغه احکامات د حدیث مبارکه په شکل کې دي. مونږ ټول باندې لازم ده چې د هغه احکاماتو تبلیغ وکړو. نو نن مونږ ته دعوت و تبلیغ والا دغه لار ښیي چې الله تبارک وتعالى چې کوم حکم نازل کړی دی هغه حکم مطابق مونږ مخکې کار شروع کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګڼ احادیث مبارکه دي باغی کې یو داده بلغوا عني ولو آیه. کتا شو د قران مجید یو آیت زده کړو تاسو یو حدیث مبارکه زده کړه کتا شو د شریعت په احکاماتو کې یو حکم زده کړو کتا شو په صحیح طور باندې تاسو له د بانګ طریقه راځي تاسو له صحیح طور باندې د اقامت طریقه راځي تاسو له دعاګانې صحیح طور باندې راځي تاسو له مسکولو طریقه په صحیح طور باندې راځي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمای بلغوا عني مانه چې تاسو صحیح زده کړ دي هغه مخ کې خواره کوي دا غي تبلیغ وکړي. دغه کار نن مونږ ته دغه بزرگان خی چې دا سی کول دي. خطبه حجۃ الوداع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمای صحابه کرام ته ليبلغ الشاهد منکم الغائب پتا سو کې چې کوم حاضرین دي کم چې دلته موجود دي او ما چې سسوي تاسو ته هغه به تاسو غایبین ته ورسوي. لفظ ليبلغ تاسو به داغي تبلیغ وکړي کم چې حاضرین دي هغه به غایبین ته زما د احکاماتو تبلیغ وکړي. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل پجون کې بار بار د دې حکم ورکړی دی چې تاسو صحیح زده کړئ تاسو چې کوم احکامات زده کړئ تاسو د قران مجید چې کوم آیتونه زده کړئ آیا هغه د الفاظو اعتبار سره وي یا معانی او د تفسیر اعتبار سره وي. تاسو حدیث مبارکه زده کړئ تاسو احکامات زده کړئ تاسو دعاګانې زده کړئ تاسو چې څه قسم د دین خبره یا د دین څه حکم زده کړئ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عام ارشاد فرمایي چې دا مخ کې خور کوي دا پتا سو باندې لازم ده امت محمدیه باندې دا لازم ده. وجه سره وجه دا چې مخ کې با انبیاء کرام راتله آدم علیه الصلاۃ والسلام نوالا پیغمبر آخر الزمان پوری صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سلسلہ چلیدلا تقریبا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دی دنیا تر آغلی دی. اغو سکول اغو دا اللہ تبارک و تعالی احکامات دا اللہ تبارک و تعالی بندگانو تا رسول سمر انبیاء کرام چی هم راغلا اغو اللہ تبارک و تعالی بچی پکم حکمون نازلول دا جبرائیل امین پا واسطے باندی نو آغا حکمون بید اللہ تبارک و تعالی بندگانو تخول. بیا چکل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام راغے تشریف راوڑو دی دنیا تا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین آیتنا نازل شلک چی دا آخری نبی دے دین بعد بل نبی دی دنیا تا نرازی دا اللہ تبارک و تعالی احکامات بوز دا انبیاء پا ذریعی دا غا بندگانو تا نرسی نو دا غیبی طریقہ صدا طریقہ قرآن مجید مخوالا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مخوالا چی تاسو کی ہر یو فرد معنی سچی تاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا شریعت چی کا محکامات تی آغا ازدہ کرائی نو آغا مخ کی خوارا کئی دغی تدعوت و تبلیغ ویلے کی. زمون دا تبلیغ زمون دا بزرگانو زمون دا اکابرینو
د اجتماعات او مونږ باندې چې هغه کم سیروزی چلی دا چې کم ترتیب هغه چلی دا غي مقصد هم دغه دی چې مونږ التکینو خپ یکسوی سره التسیز دکړو هغه نه رستو بیا خپل علاقو ته یا بل علاقو ته یا خپل کور کی یا گاون کی یا خپل علاقی او محلی کی یا بل ځای کی دنیا چې په کم ځای کې هم مونږ اوسېږو نو الته چې دی مونږ چې سیز د کړي دي هغه مخکې خواره کو مخکې خلکو ته هغه احکامات ورسو چې الله تبارک وتعالی د دې شیزونو مونږ نه تقاضا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مونږ نه د دې شیزونو تقاضا کوي داسې مونږ ژوند نشو تیرولی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو قول دے سید الخاطر کی علامہ ابن جوزی لکی لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم الا انهم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البهیمة الى حد الانسانیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی کچری دا علماء دا بزرگان دا دینی اجتماعات کدا چری پدی مخ دزمکی پدی مخ باندې کدا نوې دا علماء کرام نو د دې خلقو مثال د انسانان چې څومره دي د دې خلقو مثال با د زناورانو بشان وو ولی زناور چې هغه د دې شي خیال نه ساتي چې دا حلال دی کدا حرام دی دا چې کوم واخه خورم د زما د مالک تی کدا بل چا دی پدی باندې مخ کې څه جګړه جنگ فساد جوړې دي شي کنه شي جوړې دي زناور سره عقل نشته دی نو د انسانانو مثال هم بیا دغه شان وو خودی علماء کرامو دی خانقاهانو دی تبلیغی اجتماعاتو دی بزرگانو دی اکابرینو سو کړه الا انهم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البهیمة الى حد الانسانیه دو دی عوام لا دی خلقتا دین خو شریعت و توخو احکامات ورتوخو القرآن و حدیث ورتوخو د زندګۍ د ژوند تیرولو طریقې ورتوخوله او دای د زناورۍ د حدود نه او اصل د انسانیت په حدود کې داخل کړه دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول دی او په حقیقت کې هم د غشان ده الله تبارک وتعالى نه دعا ده په دې وخت کې زمون تبلیغی اجتماع پرایوند کې چلیږي هغه د پاره هم خصوصي دعا وکړي چې الله تبارک وتعالى دې په اسانۍ سره او څومره تکلیفات اول ته تیر کړه څومره مشقتونه تیر کړه دا صرف دې د پاره چې دا د دین کار په مکمل عالم کې پوره دنیا کې دا خور شي نو الله تبارک وتعالى دې هغه خلق خپل په ارادو کې کامیاب او کامران کی او الله تبارک وتعالى دې دا دین کار چې څومره هم دی پورا عالم کی امت مسلمه پورا دنیا کی چې څومره امت مسلمه دی پورا دنیا کې دا خور کی او څومره مسلمانان دي ټول له عمل کولو توفیق نصیب کی وما علينا الا البلاغ المبين